السلام علیکم ایوریون. امید لرم چې هغه روغ جوړ وئ، صحت به مو ښه وي. زموږ چې کوم نننی لیکچر دی هغې کې به مونږ مسوړ کې مونږ چې کوم انسرټ و په انسرټ کې مونږ ټیبل کړی و. په ټیبل کې مونږ سره فارمیټ ان شو، ډیزاین را سره ان شو، لی اوټ به مونږ ټول په ډیټیل سره کړی و. نن به مونږ پکې پکچر کوو، انلاین پکچر شیپس به کوو مکمل په تفصیل سره. تاسو مونږ سره مخکې ویډیو ګورئ. دې ځای کې پکچر غستو لپاره مونږ څه ویلیو ورکړو، څه لیکل به وکړو، څه ټکسټ به ولیکو. دا لیکل چې مونږ وکړه مونږ را زوم کړو چې په سکرین باندې واضح ښکاري. اوس به مونږ لاړ شو پکچر ووایو. مونږ سره چې کوم په دې کې موجوده پکچر یي، په زموږ چې کوم پی سي دی، زموږ چې کوم لیپټاپ دی وغیره، په دې کې چې کوم پکچر یي مونږ هغه دې ځای کې پکچر به راولو، انسرټ به وو او دې ځای کې مونږ سره ولري. په دې کې مونږ سره پکچر غالبا چې دې کې مونږ سره پکچر نشته. په دې کې مونږ سره پکچر موجود نه دي. هیر پکچر او شیپس چې دي نو دا دواړه یو شان دي. یا پکچر اصل یا شیپ اصل موږ به شیپ وایو. یا پکې انلاین پکچر دی، انلاین ویب سایټ سره چې کنیکټ دی، دا مونږ سره چې کله کنیکټ وي بیا پکچر رالي. بل یې مونږ سره شیپس او پکچر بس یو دغه دی. همدغه شیپس یا پکچر اخیستل دا چې مونږ والو نو مونږ سره دې کې یو فارمیټ ان شي. فارمیټ دې کې مونږ سره اوس فارمیټ ان شو. دا خو نه بعد چې کوم دغه دی ټیپ دی فارمیټ اپ دلته د پکچر سره ان شو. چې کله مونږ یو شیپس والو یا یو پکچر والو، انلاین پکچر والو، مونږ سره هلته فارمیټ ان شي. د پکچر دا ریلیټډ دی ورسره چې پکچر ته سمې یا دا چې کوم ستا شیپس دی دا ته سمول غواړې، دا مونږ دې ځای نه ختم کړو. دې ځای مونږ یو شیپس راوالو بله او بیا مونږ فارمیټ تاسو ته اپلای کړو. او ټول مونږ سره شیپس دي، مونږ د خپلې خوښې یو سلیکټ کولی شو. کوم زمونږ د خوښې به سره دې مونږ څه کړو، چې یې سلیکټ کړو. دا ما سلیکټ کړو، هلته ما سره فارمیټ ان شو. دا دی خو ما سره دا ټول شیپس دي. انسرټ شیپس ته لږ وغواړئ. مونږ چې کله شیپ نه ووځو مونږ سره فارمیټ اپ شي، چې کله شیپ ته واپس راشو نو فارمیټ مونږ سره واپس ان شي. دا ټول شیپس دي. دې کې مونږ مختلف قسم اشکال دي، مختلف قسم شیپس دي، مختلف قسم شکلونه دي. هغه مونږ لګول غواړو، لګوي چې دی. بل پکې دی ایډیټ شیپس. دا شیپ چې کوم دی ایډیټ، په دې کې مونږ سره ایډیټ فاینډس دی. یو شیپ ته چینج کول غواړي، هغه شیپ ما چینج کړو. بل یې مونږ سره په شیپ ایډیټ شیپ کې ایډیټ فاینډس. د شیپس چې کوم دی د دې تصویر چې دی د دې پوینټونه یې مونږ له راواخیسته. دا تصویر که مونږ چینجز کوو، دا تصویر مونږ غټو غړو کې کوو، د خپلې خوښې چینجز پکې کوو، خپل فارمیټ پکې کوو، خپله تبدیلي پکې راولو. هغه مونږ دې ځای نه ایډیټ پوینټس نه راوستی شو. مثال په طور دې له مونږ چې کوم دا ایرو دی دې له مونږ پوینټس مو له چینج کړو. دا ورته په سکرین باندې شو کېږي. دا مونږ سره ایډیټ فاینډس دی. په خپله مونږ په شیپ کې چینجز کول غواړو. یو شیپ مونږ واخیستو، مونږ هغه وړوکي کوو، غټو یې، پترس کوو یې، بس مختلف قسم تبدیلۍ پکې راولو. بل یې مونږ سره ډرا ټکسټ باکس. په یو باکس کې ته لیکل کول غواړې، په یو باکس کې. دا باکس اوس ته یو خوا بل خوا خومولی شي. دې باکس کې چې تا لیکل وکړو. دې ځای نه مونږ سره دا تیمز دي. د شیپس چې کوم اشکال دي زموږ د هغې تیمز دي. به که مونږ ولاړو یا به اپلای کېږي. دا مور تیمز دي پکې مونږ سره سیوا نور پکې تیمز دي، نور پکې کلرز وغیره دي که نه. پیل شیپ یا شیپ پیل مونږ څنګه کلر ورکول غواړو. زموږ خپل چې کوم شیپ مونږ وروستی له مونږ خپلې خوښې کلر دي نه سلیکټ کوی شو. نو پیل کلر نه ورکوه یا مور پیل کلر. دې ځای نه مونږ هم کلر ورکوی شو. دې ځای کې مونږ به د خپلې خوښې کلرز اپلای کوی شو په یو شیپ باندې، په یو پکچر باندې یا په یو انلاین پکچر باندې. دلته مونږ سره شیپ، پکچر او انلاین پکچر د دې چې کوم اپشنز دي
هغه ټول بالکل سیم دي. مونږ چې کله دا شیپس واغستو نو دا یې مونږ سره هم په دغه کې واغستو، په پکچر کې اغستی، دې له مونږ دا کلر ورکړو. بس دومره لیکچر کافي دی. انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې ملاویږو. خوشحاله اوسئ. د الله په امان. دا شیپ چې کومې نورې ایسي دي هغه مونږ تاسو ته په نیکسټ لیکچر کې په ډیټیل سره بیانوم.